أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم شاهد الله گواہی کرے دا اللہ تعالی گواہی ور کرے دا اللہ تعالی انه بشک هغه ان بیان کرے دا اللہ تعالی انه بشک هغه لا اله نشته بل کارساز مددگار الا هو مگر هغه دے سمراته دے گواہی او دا په قران کریم کې لوی آیات ته گواہی لکه چې الله گواہی ذکر شوی د دین مراد دا ده الله دې ماته توفیق راکړي د ټول آیاتونو حقیقت بیان کړل شي او تاسو دې الله پوي کې بده باندې مراد دا چې ستله ما بازار ته او ما ولیدل چې التا مثلا یو واقعا وشو دماکه وشو صحیح ده اطلاع راغله چې په بازار کې دماکه وشو او زه راغله ما تاسو ته ویلي چې ما په خپل سترګو ولیدا صحیح ده اوس ته ما نه د هغه باره کې پوښتنه کوي دا خبر ده دیم خبر ده دا ټول دینه خبر دي دماکه شوی ده خدا ټول دلته یاد خبر نه یاد اخبار نه یا چا بیان کړی یا ټلیفون کړی وغیرہ وغیرہ تاسو نه پوښتنه کوم چې ټول نه ښه حالت به څوک بیانوي چا چې لیدلی هغه بیانوي کنه نو د الله باره کې د الله نه زیات څوک پويږي چې هغه وایي چې الله یو دی انکه زه وایم چې الله یو دی شاید تاسو نه کړل شم بل وغیرہ 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 خو الله وایي چې زه په خپل گواہی کوم چې زه کیو یم شریک نه لري بل څوک شاهد الله انه لا اله الا هو نو د الله باندې اعتماد کم دی نو که په الله دې اعتماد نو الله وایي چې زه یو یم او زه په خپل وایم چې یو یم نو ته به ولې وایي چې پلانې وسه شریک دی او دې کې شریک دی او دا شریک دی او دا شریک دی مراد دې نه ده یعنی کته نه پويږي اندازه نشي لګولې اعتماد نه کیږي بچا باندې نو الله وایي زه په خپل وایم چې زه یو یم بس موږ ته باران باندې کافی ده امننا موږ ایمان راوړ دی الله شهد الله گواہی ور کړی دا الله تعالی انه بشکا لا اله نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده سورۃ الصافات سورۃ آیت نمبر 4 کې الله تعالی دا غرنګ خبره کړی دا سورۃ صافات آیت نمبر 4 آیت نمبر 4 والملائکه او فرشتو هغه هم گواہی ور کړی دا و اولو العلم او د علم خواندانو هغه هم گواہی ور کړی دا قائما قائم دے بالقسط په انصاف سره دا گواہی هم د انصاف ته دا الله هم د انصاف ته او دا الله تعالی یو صفت عدل او یو صفت د مقسط او دا ټول د صفت په بنیاد باندې دي الله دا گواہی پر حق یعنی مبني بر انصاف ته او الله هم د فیصله هم مبني بر انصاف دي لا الہ نشته بل معبود الا هو مگر هغه ده العزیز او چې هغه زورور ده الحکیم خاوند حکمت ولده ان دینا بشک دین څه ته وای د دې معنی ماته اوس تکړه و دین د ژوند تیرول طریقې ته وای مونږ چې وایو کنه چې د فلانه دیندار ده او دا بی دینه ده بی دینه دنیا کې څه کم نشته بی دینه نشته بی دینه دوم نه ده ځکه چې دین وای د ژوند تیرول طریقې ته نو ارچا د ژوند څخه طریقه خو جوړه کړې ده اره و طریقه چې ده حتی چې کمونیست دام بی دینه نه دي هغه ځان خپل و طریقه ده جوړه کړې ده نو الله وایي دا ټولو طریقو کې بهترینه طریقه الاسلام دا اسلام ده هندومت طریقه ده بودمت طریقه ده د سیکوانو طریقه ده وغیرہ وغیرہ خو اصل طریقه د ژوند تیرولو دا اسلام ده او اسلام کې یوازې دام تاسو بیا ما تاسو د بخکم تقریر کړو مختصر بیا واوري چې اسلام د عبادتو مذهب نه دی اسلام صرف مذهب نه دی مذهب مونږ اسلام پیژندل دی یا منل دی به تور مذهب او اسلام به تور مذهب نه دی اوس به حیران دي ډاکټر صاحب څنګه وړي وای اسلام به تور دین دی او په دین کې مذهب یو شی دی یو حصہ ده اسلام مذهب نه دی بیا تاسو ته وایم اسلام مذهب نه دی اسلام دین دی دین ویل کېږي د ژوند تیرولو ټول پهلوګانو ته
کاغه خوب ده کوي خدا کنار ده کتند ده ک نظام حکومت ته ک سیاست ته ک سیادت ته وغیرہ 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 چې سدي عبادت مونږه نمونه خو دي مذهب لپاره لکه مونږ او دسته روزه ده حج ده زکات ته اوس په دې کې وتوای چې کاروبار په مذهب کې نشته کاروبار د خپل د دنیا د ضرورت مطابق ته او تا خپل مزاج ته چې توړه خرڅه یو کچینی خرڅه ته انجینیری کوي او ډاکټري کوي الله پابند کړي نه او هغه ته مذهب کې نشي اچولای او موږ سره د اندوان او زموږ نن سبا د انګريز موږ باندې باندې تقسیمای چې دا مذهبیت ته او دا دنیا دا د دیموکراسي دا وغیرہ وغیرہ نمونه دي سره ډیر دي ورکړي دي ورته نو دا موږ بل کړی دي نو چې چیرې اسلام موږ به تور مذهب کو نو بیا د دې رائے بالکل صحیح ده بیا موږ دا بیلو چې حکومت بیل شه مذهب بیل شه مذهب له کله متر مشه وای چې الله الله کوا او جمعات کې کینا وغیرہ وغیرہ موږ خدا څخه نه وایو موږ اسلام په جندل لري اسلام په حکومت کې هم ده ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ټول ژوندۍ موږ لپاره نمونه ده نو هغه حکومت ته نو الله یې دلته احکامات بیان کړی کغه کاروبار ده نو الله یې احکامات بیان کړی کغه جمعات ته نو الله یې احکامات بیان کړی کغه حج ده نو الله یې طریقه خود لري وغیرہ وغیرہ استادونه پښتنه کومه الحمدلله ټول تعلیم یافته یي دا شی تاسو ته معلوم ده چې هغه تاسو په ژوندۍ کې راځي او اسلام کې دغه طریقه نه خودري اوس یو سوال راغی دلته چې او ما ته معلوم ده زګه چې ما ته اسلام کې دانه دی ویل چې سپینی کپڑے چواو کتوري چوا دی ویل نه دی د درې کمرو جوړ کاو غره څلورو کمرو کور جوړ کا دایم نه دی ویلي دروازه دې طرف ته کې دی او کدي طرف ته کې دایم نه دی ویلي د ټریفیک نظامو کې دا گاڑی په خي طرف وځي او په چپ طرف کې کوزي دایم نه دی ویلي اوس به دې ته پښتنه کوي چې دا څنګه اسلام د دایم نه دی ویلي اول خو د ټولو نمونه ملاويږي خیر نمونه ملاويږي خو ته پرې دغه جام خلک قران ساده کتاب ده او ساده مزاجي خلک یا ان پړه خلک بیا پوي دی نشي نو دا دې اصولم زکه چې کم ځای کې الله تعالی ته پابند کړي نه بیا وره ځان ته یو فتنم د پدې ټي وي کې او پدې دغه باندې راځي هم داخله چې کم ځای کې ته الله تعالی پابند کړي نه هغه ځای کې د الله تعالی رحمت هم ده چې تاسو ازادي درکړي ده د حالاتو مطابق ته کلاو پر خدای نو تابن الله تعالی بتانا قیامت کې دا چرې پښتنه نه کوي چې تا د کور دروازه دی خو ولې جوړوله دی خو ولې نه جوړوله تا درې کمرې ولې جوړولې پنځه دی ولې نه جوړولې نو دا د الله په موږ باندې مهرباني ده دا د حالاتو مطابق منحصره ده جګړه کوا د توري زمانہ ویني تور رواله کله ټپک زمانہ ویني ټپک رواله کله ټینک زمانہ ویني ټینک جوړ کا کله اټم بم زمانہ ویني اټم بم جوړ کا نه دا ویلې دي چې خامخا اټم بم جوړ کا او نه دا ویلې دي چې خامخا تور رواله حالاتو باندې منطبق کوا چې تاسو لپاره حالاتو مطابق څه کیفیت ضرورت ته هغه شی کوا هغه دې کې ته پابند کړي نه خو د حالاتو هر هغه حکم د پاره نه دي چې ته د حالاتو مطابق د منځ وختم بدل کا نه دا اجازه نشته ځکه چې الله حالات خدله چې نه وي خدلی هغه د پاره چې نه وي خدلی هغه د پاره نو نه هغه ځان پابند وا چې ځان د پاره دین دومره تاریخ کې او سخت کې چې بیا به مسل نشي کولای او نه دومره ځان آزاد وا چې کوم الله خدلی دی هغه کوم ځان لپاره ازادي به لټای څنګه الله تعالی ویلي نو چې کله دې میان روي تراشي نو دې ته امتي وسط وایي نو بیا تا باندې هیڅ ګرانی او سختی نشته او آسان ترين ده دین آسان ترين ده نو دی وجنه اسلام دا به تور مذهب نه ده اسلام به تور دین ده دین او دین حاوی پر دشمن ټول پهلوګانو باندې ژوند هر پهلو د الله تعالی طرفنا د اسلام په بنیاد باندې موږ منلیم دا او الله تعالی دې زموږ په دې کرام ولي په ژوندۍ کې نو دې وجنه الله تعالی وایي ان الدین بشک دا دین عند الله د الله په نسبانه الاسلام دا اسلام ده او دا یوازې زموږ د پاره نه ده چې مسلمانانو د پاره ده زموږ د مسلمانانو د پاره دا آدم علی السلام نوالا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د هر پیغمبر امدک دعوت او امدک اسلامي نوم همو امدک اسلامي نوم دا دي خلقو دان باندې بیا نومونه دي يهوديت او عیسایت او بودمات او پلانې لګول لکه موږ د اسلام نوم ځان ختم کړی تقریبا نور نمونه موږ ځان د خو کړی سلفیت او حنفیت او شافعیت او بریلیت او دیوبندیت او وغیرہ 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 موږ ځان د الله چې کوم نوم خو ده الله سورته حج آیت نمبر اخیر غالبا 78 نمبر آیت 78 کې لاوي هو سماکم المسلمین هغه نوم د مسلمانانو خو ده او د دې تفصیلی
په سورۃ بقره کې هم تیر شوی دی سورۃ العمران کې هم دغه آیات ته او بل نمبر آیات ته 67 چې ټول پیغمبرانو دین اسلام وو سورۃ مائده یو لسم 111 سورۃ مائده سورۃ اعراف 126 یو سلو شپږ او سورۃ نمل آیت نمبر 31 سورہ قصص 53 او سورہ زاریات آیت نمبر 36 دا ټولو کې د اسلام خبره او ټول د مخکینی پیغمبرانو او د مخکینی قومونو باره کې دي تاسو به وګورئ تاسو باندې اندازه ولګي تسلیمی دل الله تعالی تسلیمول چې اوس تسلیمېږي نو ځان تصور کا زه تسلیمېږم الله ته زه ځان تسلیموم الله ته نو چې چا د پاره تسلیمېږي د تسلیمېدل څه معنا ده دا غي هر حکم به مانی کم دي کې به مانی کم دي کې چې هغه موجود دی نو الله چې چرته موجود دی یا چرته نه خبر دی الله تعالی هر دنه خبر دی الله تعالی د خپل شان مطابق هغه د ارض د پاسه ده او اسمانونو نه بره ده نو کم دي کې چې الله شته الته به تسلیمېږي نو چې تسلیمي دغه احکامات وګوري چې هغه مانه په تسلیمي دوه کې څه غواړي نو هغه حکم به مانی نو بیا به تسلیمي او که جمعات کې مانی او بازار کې نه مانی نو بیا به تسلیم نه او یا مثلا کور کې مانی او بار نه مانی نو بیا تسلیم نه دغه چې افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض زنه مانی او زنه نه مانی نو څه بدله ده داسې سړی مگر شرمندګي ده په دنیا کې او آخرت کې به شدید ترين عذاب وي د اسلام وایي الله دې موږ تاسو ته معافي وکړي جی بالکل جی جواب بالکل دا ټول او حاکمیت بد الله او موږ تاسو د چې کله د شرک باندې تقریرونه کوو کنه توحید باندې نو موږ صرف د بوتانو پیرانو دا ایثار کو او دومره وغندو او قبرونه وغیرہ او شرک په حاکمیت کې ټول نه لوي دي شرک بالحکم دغه د الله سره موږ د نور خبره منو لکه نن ځا موږ لوی خدای هغه دیموکراسي ده هغه زموږ سیاسي نظام ده ټول نه لوي موږ هم دکړه جمهوریت نظام زموږ دا نن موږ دا ځان سوار کړی دنه مخکې موږ ملکیت وو هغه نه مخکې بل وغه نه بل بار الله دې موږ ته معافيو کې دي ټول شینو اسلام ده بیا الله فرمایي ومختلف اختلاف نو کړي الذين او کسانو اوتل کتابا چې ورکړې شوی او کتاب الا مگر من بعد ورستو ما ده غنا الا من بعد مگر ورستو ده غنا جاءهم چراغ اغویتا العلم بوها بغيا وجد زدنا بینهم بخبل منس کې د زد په بنیاد اختلاف کړي دي یعنی د ناپوهي په بنیاد نه ده کړي دغه چې ناپوهي خو په پوهي کې بوته چې وي او په بواچي نو ویغ بشي او چې ځان یو د کړی او په ځای او دغه جو پوهي دي زید کړي دي ومن يكفر او څوک چې انکار وکي بی آیات الله د الله د آیاتونو نه فإن الله بس بشکاله تعالی سریع الحساب زر حساب اغستون کړي هغه د کمپیوټر او د کیلکولیټر او د غواهانو ضرورت شته هغه خبر ده فإن بیا کچری حاجوکا دوی جګړه کوي تا سره فقل نو آیا اسلمتو ما ځان سپارل دي دغه معنی د اسلام ما ځان سپارل دي ما ځان تسلیم کړی دي ما سرخ کته کړی دي وجهي مقبل لله الا تعالی ومن او اغڅوک یا اغچاهم اتبعا چې ما پیروي وکړه یعنی ما زم تسلیم شوی ما او څوک چې ما پیروي کوي دا ټول الله ته تابع دي ومن اتبعني او چا چې پیروي وکړه زما وقل او آیا للذین او کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړی شوی دی کتاب والاميين او امیانو ته امیانو مراد دلته د مکی مشرکین دي او هر څوک چې کېدل شي اسلمتم آیا تاسو اسلام راوړی دی ته ټیک ته دیوبندي دا صحیح ده ته حنفي دا صحیح ده ته سلفي دا ورته رومه ټول صحیح ده خو اسلام دی راوړی دی کنه اصل خبره خو د اسلام ده په دې نومونو خو خلاصيږي خو په اسلام باندې نو دې ته وایا اسلمتم آیا تاسو تابع اسلام راوړل فإن اسلموا کچری دی اسلام قبول کړی وی کچری دی اسلام راوړی وی فقط نو په تحقیق سره اهتدوا نو دی لار ومندلا دا بیا په سملار دی و ان او کچری لکنن سبا مونږ ټول داسې یو ځا ټول نول ځان د پاره وایم چې زه شیا سره زما مقابله ای نو زه په دې نه خوشاله کوم چې زه مسلمان یم بلکې زمان نوم به الته سنی او الته وجه یو بری سره مقابله ودا نو زمان نوم به الته د بریلی وی که مقلد سره مقابله ودا الته به زمان نوم بیا مقلد وی وغیرہ وغیرہ حالان کې دا ټول ورستو راځي نن سبق ډیر اهم دی
وقلوا للذین نا فإن اسلموا کچری دی ایمان راوړی وی اسلام راوړی وی فقد اهتدوا ندی بلا رومندلا وان تولوا کچری دی مخواړو وان او کچری تولوا اغي مخواړی واړولو فانما بس بشک خبره ده بل نه ده الیکا چې پتا باندې البلاغ رسول دي د پیغام تبلیغ کول دي صرف زور نه دی په زور مسلمان کې والله ولا تعالی بصیر لدن کده بنا ده بالعباد خپل بندگانو ان الذين بشکا کسان یکفرون چې انکار کوي بیاات الله د الله د آیاتنا ويقتلون او دی قتل کوي النبیین پیغمبران بغیر حق بنا حق سرا ان قتل سچرته ګناي نه کړی فساد نه کړي هغه باوجود قتل کوي ويقتلون او دی وجدي قتل کوي الذين كسان يأمرون جري حكم کوي دوی ته بالقسط د انصاف کولو من الناس د خلقنا مسلم شریف کی حدیث دی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چا پختنه وکړه چې یا رسول الله قیامت کې به ټول نه شدید ترین عذاب د چاوي ان ټول نه عذاب د چاوي نو پیغمبر علیہ السلام جواب ورکو چې هغه چا پیغمبر وجلوي یا هغه څوک وجلوي چې هغه خلکو ته د انصاف خبره کوي او ته لګیا شي هغه مړ کی دا به ټول نه شدید ترین عذاب کې وی الله دې تاسو بچ کې د عذاب نه فبشرهم الذين كسان يأمرون حكم کوي بالقسط د انصاف کولو من الناس د خلقنا فبشرهم بصير ور کدیتا بعذاب الیم د عذاب دردناک نا اولئک امدغه کسان دي حبطت چې زیشول ولې زیشول کډیر نه کی کړي دا ډیر خسړیو خو چې الله د انصاف علم بردار قتل کړو نو دا مخکې نه کانیم لاړ دا اوسنی خو اسیم قدم شوی حبطت زیشول اعمالهم عملنا دوی فی الدنیا په دنیا کې او آخرت او آخرت کې وما لهم او نبی دوی د پاره من ناصرین څوک مدد کوونکې علم ترى آیاتن دي کتیدلی ال الذین او خلقتا او تو چې ورکړی شوی او هغه ته نصیبا حصہ من الكتاب د کتابنا یدعونا چې غیر وبلل شي دعوت ورکړل شي هغه ته الی کتاب الله د الله د کتاب طرف ته صد پارا لیحکما دې د پارا چې فیصله وکي در غختون کې دې د پارا چې فیصله وکي بینهم دغه بمنځ کې ثم بیا يتولى مخواړی فریق یودلا منهم دغوینا وهم اواغوی معرضون مخګردون کې دي همیشه واقع ودا چې شوی وا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یوې زنانه د يهوديانو زنانه او اخی زنا وکړه او هغه به زنا د پاره خپل ځان دا حکم راويسته وو چې مخ به تور کو او بیا په خره کېناو او بیا په بازار کې تاورتاو او دا خدای چې دا کومه بدکار وا دا د هغه د معزز خاندان نه و د مشرانو خاندان نه و نو هغه ډیر غبراو پریشان وو چې دا اوس دومره د عزت خاندان نه ده او دا بونګه بازار کې څنګه ګرځو حالان کې حکم د بازار د ګرځول هم نه وو حکم خو درجمو خو دې بدل کړو تحریف کړو په تورات کې چنانچه دې دا معاملہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته راوړل چې دا رنګي مونږ کې یو سړی او یو زنانه زنا کړی دا او موږ ته سزا ورکو نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایل چې زب الله ما ته جواب راکړي دا الله تعالی چې کما حکم یې هغه وي خو تاسو په تورات کې دغه سزا ده هغه ورته ویل چې تورات کې سزا ده چې موږ په خره کې نه و مخې تور کو بازار کې وګرځو نو عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی علیه هغه دی وخناستو او د يهودو ډېر لوی عالم وو د تورات او ایمان راوړیو او صحابي شوی وو نو هغه رسول الله صلی الله علیه و سلم دروغ ته دروغ وای تورات کې داسې نه دي د دې چې څه وای د دې داسې نه دي چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ولي تورات راوړل هغه لاړ تورات راوړل وای اول ولي چې کوم ځکه دا آیات چې زناو کې نو به پخره کې نه وای او به مخې تور کوي ناغه داسې آیات تلاوت کوو او چې کوم ځکه درجه حکم د سلاسه پکې خود نو عبد الله ابن سلام ناس تو هغه عالم او ته پته و چې په تورات کې داسې لیکلي ناغه ورته د لاس لری کا کوم ځبانه کوته یې خدای نو چې لری کا نو لاندې درجه آیاتو نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته غیته په مغه باندې سزا ورکړه دلته مغه ته اشاره ده چې علم تر ال الذین اوتوا نصیبا من الكتاب چې چاته د کتاب ته حصہ ورکړي شي چې راوي غوړي د الله کتاب ته نبی مخ واړی او دې همیشه مخړاون کړي دوی دا کوي ولیدا سي لکه هغه دې دلته میا څه مونږ ذکر وکړو چې مونږ ټول دا غلط فهمي ده هغه دا ذالک دا بانهم زکه دوی ان دا دوی کوي دا سي زکه چې قالو دی وای لن تمسن النار هیڅ چرب اون رسی کی مونږ ته اور چرب مونږ اور مسنه کی
الا مگر ایاما سورتی معدودات دشمیر یا سورتی دشمیر لکه موږ څلوي ورځې د سخی عبادت کړو څلوي ورځې وسوځو بیا موږ جنت ته ځو او چا به ویل چې ټوله دنیا وزره کاله ده دا وک ار زر کاله ورځې بنیاد باندې یو ورځ جهنم کې سوځو بیا موږ جنت ته ځو او چا به ویل چې موږ 12 قبیلې یو 12 خاندانونه یو او د هر خاندان په بنیاد باندې به ورځ جهنم ته ځو بیا جنت ته ځو لکه موږ دا نه جوړ کړل چې بس موږ بزو دغه چې بس موږ هم دغه سیو وغرهم او دوکه ورکړل هغه ته فی دینهم بدین دا وای کې سورۃ مائده اتلسم نمبر آیات کې دي چې دوی بویلي چې نحن ابناء الله واحباؤه موږ د الله زمن یو دغه خوخي نو په دې بنیاد باندې دا څنګه د جګنه په دې بنیاد په جنت ملاوي دي ځان ته څه وایي سورۃ مائده آیت نمبر 18 او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فاطمه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي چې اے فاطمه په دې باندې ډاډه نشي چې کنه ته محمد لوري صلی الله علیه و سلم ته په خپل عمل باندې خلاصيږي چې محمد صلی الله علیه وسلم ته داسې دا نومږه وسره هغه باندې بداغه خلاصيږي وما كانوا اغه چې دوی جوړي یفترون چې جان نبی جوړول دا دین کې دا خبرې به ځان نه جوړولې فكيفا بس حال بوي څنګه چل بوي اذا هر کلا جمعناهم چې موږ را جمع کدوې ليوم اغورتتا لا ريب چې شک شوبه نشته بیا باغې کې ووفيت او پر بور کړل شي کل نفس هر یو کستا ما بدلا د هغه عمل کسبت چې هغه کړی وي وهم او دوی سره لا یظلمون ظلم نه کړی شي کمه بو نه کړی شي دې دا اعتراض کولو چې دا مسلمانان وایي چې تاسو په دغه کې به د کسرا او د کیسر محلونه بوي او دا چل بوي او ځانونو ته خو ګوره څنګه خو قران دي کپڑے ورسره نشته دي وغیرہ وغیرہ نو الله دې جواب ورکړي قل او آیا دیتا اللهم اے رب زمونږه اے الله مالک الملک چې ته بادشاہ د بادشاہانو یې تو دل ملک تو ورکه بادشاہي من هغه چاته تشاء او چې تی وغواړي وتنزع او دی اخلي الملک بادشاہي ممن د هغه چانا تشاء او چې تو وغواړي دا استادو کمال نه او الله مرضی شاده خو غي هغه ته ورکی وتعز او ته عزت ورکي من تشاء او چاته چې وغواړي وتذل او ذلت ورکي من تشاء او چاته چې وغواړي بيدک الخير ستا په لاس کې خیر دی ان ستا په حکم د کې خیر انک بشکت على كل شيء قدير پرچ باندې قادر یې تولج الليل تداخل اشفا في النهار بورز کی وتولج النهار او تنباس وردا في الليل پشپی کی یو خدای تر المراد دی کنه او دین علاوه د وختونه مراد دی لکه نن سبا پنځنیمه یا 5:35 باندې سحر کی ورسره راځي بیا به 6 بجې پورې شپې ها ته 7 بجې پورې به تقریبا د غشپه بلار شي نو دا چا د مرستر غورستو کړه او چا د مخ کې کړه همدا غرنګ مقام همدا غرنګ دا ټول وتخرج الحي او تر او باسي ژوندې من الميت د مړینا دنا واچوا ژوندې بوټي تراوز خوراکو کا منی جوړ شي سپرم پکې ژوندې جوړ شي همدا رنګ بیا منی دغه بنځري کې سړی جوړ شي وته جی الله وایي کنه جی الله وایي کنه چې نباسي الله تعالی دغه شپه ورځ کې او آیا دوی ته اللهم اے رب زمونږه مالک الملک چې بادشاہ د بادشاہانو یې خودل خو الله کړی دی کنه او تاسو او آیا دي خلکو ته چې اے رب زمونږه ته داسې کوي ته دې ته او آیا او قل ته او آیا او زموږ چې څومره دعاګانې کوو دا ټولې الله خودلی دي طریقې ملاو دا اهدنا الصراط المستقیم دغه دعا ده او الله موږ ته خودلی دا چې دغه طریقې سره معنا دعا وغواړي همدا غننګ ربنا لا تؤاخذنا بما تیر شول دام دعا ده چې الله موږ ته خودلی دا چې دغه سمانه وغواړي وتخرج الحي او تر او باسي ژوندې من الميت دمننا وتخرج الميت او رباسي مړې من الحي د ژوندینا وترزق او ترزق ورکې من تشاء او چاته چې وغواړي بغیر حساب به حساب به کتابه ان ډیر زیات لا يتخذ المؤمنون فکار نه دي چې او دي سي مسلمانان مؤمنان الکافرین کافران اولیاء په دوستۍ باندې من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه بکار نه چې مؤمنان دي کافر سره دوستی وکي
اولیاء د ولیونه د زړه دوست ویل کی سرپرستی ته ویل کی هغه دوست چې هغه ته خپل سرپرستی هم ورکي ومن يفعل تو کی ذلک داسکار فلیس بس نشتا من الله د الله طرفنا فی شین هیڅ شی ان هیڅ فائدہ بنوي د الله طرف نه دتا امداد بنه کیږي الله سره الا ها مگر اندا چې تتقو تاسو بچ کېدل غواړئ تقوا غواړئ منهم د دوینا دغه تقوا معنا بچ کېدل دي نه د بچ کېدل د کافرونو نه دي نو کدا سي کیفیت جوړ شو چې کافر زور اور دی نو د اغه زور اور دی په بنیاد باندې کته اغه سره دوستی او تعلق کوي نو اغه اجازه شته خدا اعلی چې دا سي کیفیت جوړي خدا دا کار یعنی دا د الله تعالی طرف نه هغه درجه اولا نه ده دا ضروري نه ده دا مجبوری د وجنه ډېر مجبوری ته کولای نشي توقاتن دیرنا خو قاعده اوس مخکې الله بیان کړی چې شرط دای شرط دار ويحذركم الله او يري الله تعالی تاسو نفسه د خپل ځان نه نه ځای نه یریږي الله نه یریږي دا غي سختی نه یریږي الله سختی ځان نه مخه تکا او کبیا کیفیت کې داسې گیر شوي نو د سره کیفیت د پکاره د الله سره او دا په سورۃ النحل آیت نمبر 106 سورۃ النحل 106 هغه کې الله فرمایي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان چې زړه په ایمان باندې مطمئن وي او د حالاتو مطابق د در باندې شي خوستانیت او استغه طاقت د الله ته معلوم دی الله نه پټ نه دی چې صرف دا د بهانه نه جوړ کړي و الى الله او الله تعالی طرف ته المصير واپس للی و الى الله المصير ان زی خو الله ته ورځي نو چې الله ته ورځي نو د ګوري الله د ناراضگی باعث جوړ نشي اخر حساب دې هغه سره کیږي جی جی دغه چې دومره عجیبه مسله ده چې اوس دې باندې خبر وکړو زیاده ته پیچیده شي او یا مشکل برادي خو مونږ ډېر زوره وریو کا د جنوبي کوریا ډېر مضبوط دي جی نه پاکستان نه کمزور دی پاکستان نه ډېر کمزور دی به مونږ ډېر کا زوره وریو کا ایران ډېر زوره ور دی نو دا خبره خدا سينه ده مونږ الحمدلله کمزوري نه مونږ خو ایمان کې کمزوري یو او دا اچري نشي کولای ماهرین دا وایي زه نه وایم تاسو زمونږ د جرنلانو نه پښتنه وکي دا مونږ باندې د ایمان هغه کمزوري راغلي دا د حالات او د وسایلو کمی نشته الحمدلله دا کمی نشته الحمدلله دا کمی نشته کمی ده د ایمان کمی ده د ایمان کمی په بنیاد باندې مې هغه قوت منل په خپل ځان باندې او چې چا ورته ویل دي اوس به تاسو نه بل پښتنه وکم مونږ ډېر زوره وریو کله اسامه ډېر زوره ور دی یا مولا عمر آی سره څه دي هغه مقابله یعنی هغه مقابله کې موږ سره حد شته کنه کله نور راځي دي هغه ورته د پښتو خبره جلاس ورته نیولې ده هغه خو هغه ختم نکړل هغه ختم کړل هغه ختم نکړل سره د دې چې د غارونه کې خبر نه نوتی او شتم دی او کنيشته څوک ساني څومره دي حتی چې اوس د امریکا مجبوره ده ډېر درونه خبره ما تاسو هم خبري بهرال چې هغه طالبان سره باقاعده تعلق جوړ کړی دی او تر سره فیصله کوي د جوړي اته تیغ دلاره مومي ته تیغ دلاره لټای تیغ دلاره او دا کوشش کوي چې د القاعده نه مخلاص کوي مولا عمر هم تسلیم او دا بل هم تسلیم او ټول منما خو چې دغه بلانم د مصیبت نه مخلاص کی او پاکستان هم نن سبا کې مشکل کې دی او د دې خد دلیل چې کم دی ورستو راځي تاسو سوال کو نه بده وخت کې بوایم چې الله فرمایي چې چا د جهاد په مقابله کې انکار وکړو نو زب په غي باندې دا سزاګانې براولم ورته راځي به هغه د کتاب ته وایم شونان چې د درې بنیادونو باندې موږ امریکای سره ملګرتیا کړې ده او موږ درې سزاګانې الله راکړي موږ درې سزاګانې چې کم نه موږ یریدو چې دا د بر سره وشي نو ځکه ملګرتیا کوو او موږ الله تعالی سره وکړو زموږ بجلی زموږ معاشي حالت زمونږ وغیرہ وغیرہ زمونږ بی امنی زمونږ د وطنونو زمونږ د کورونو کلی رنگیدل زمونږ هغه پتر زمانه نه اخو ورسول موږ ولګنه چې پتر کې زمانه کې پہنچاएंगे موږ دا غنم پر ورسول موږ هغه ته ورسول چې هغه اوس کچيري موږ کې زمونږ نوجوانانو کې د موسی عليه السلام د قوم په شان دي کده جذبه را پاتې او موږ د دې ګناه معافي وغواړو نو بیا الله تعالی موږ سره بیا امدادو کې بیا بنده هیڅ چلبم نه کی هیڅ چلبم نه کی او نه امریکا مونږه دا یاد ساتي چې دا ډیره اهمه خبره ده تاسو
تاسو تاریخ وګورئ زه ته شرطن وایم قرآن مخه تناسم قبله ته مخته کچا ته معلومي ماته او خیمات نه معلوم شوه هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم نه بعد هغه حدیث مبارک داسې دی چې نن نه بعد په پتا سو باندې حمله نه کی او دا زمونه ناکامي گئی نو هغه خو دروغ نه وای ها چې الله وایي دا خبره دي کې خو دروغ نشته اوس تاسو ته خیمه ماضی وګورئ ټول چرې هم کافر او مسلمانان په زور باندې وهلی نه دي د اسلام په تاریخ کې نشته دي کچا د معلومات یو خای او چې کم دې کې شکست خوړلې ده دا مسلمانانو خپل کېو بل وهله ده چرېم چې شکست خوړلې ده مسلمانانو خپل کېو بل وهلي دا کافر کفر نه دی وهلي چرېم نه دی وهلي چې کله مونږه متفقو نو مونږ روس په روس کې نه وه مسلمانان او چې کله مونږ امریکای د لپاره به اتفاق کړو نو مونږ نه کور کې دنه ناس کیو دلته خبره نشو کولای دلته اوس امریکایي خو نه ناس کنه او نه هغه په مونږ هغه به اتفاقی دغه صورت حالات د کفر په بنیاد باندې چرېم اسلام لپاره شکست نه خوړل شوی مونږ خپل اعمالو دغه سره رسول دغه بنیاد باندې دغه خبره الله تعالی موږ ته معفو کی بهرحال یعنی دا دی باندې دا فټکی کې نه دا د انفرادي تور باندې کې دی شي یو سړی کافرونه ولې دی او هغه توای چې ته مکوامون او هغه وهل تکول هغه سزا نور نشي برداشت کولای دا غي جسمانی قوت نور نشته ده هغه صلاحیت نور نشته لکه عمار ځانتانو د غرنګي گیر شوی او بیا هغه وهل تکول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه اجازه کړو هم د غرنګ بهرحال خو دا د یعنی هغه اعلی درجه ده نه ده اعلی درجه ده چې برداشت کړه چې ټول نمونه شته دي په صحابه کرامو کې ډیر نمونه ده چې خباب کله غیره اونې وو دا غي وکړه یو اعضاء کټ کړو هغه اخره پورې وای چې حد الله یو حتی کې جگہ شي اخره پورې هغه اخره پورې انکارونه همدا غره نور صحابه کرامو دا ټول مثالونه معلوم موجود دي نو زور په دې باندې دا زمار آیدا ما او دا الله او دا الله رسول په د وینا په بنیاد وای ما لاره زما دا خبره غلطه کې دی شي دا غلطه کې دی شي خو زه چې څومره پوهیږم یا ما چې په دې حالاتو په دې کیفیت کې څومره یم ما طرف نه خبره دا یا زه دا وایم چې د کافرو په مقابله کې کچېری مونږه په خپل کمیانو باندې کوشش وکړو او دې باندې زور ډیر ولګو زمونږه په اتحاد زمونږه مسلمانانو په کمزوري زمونږه په وغیرہ نو امدک زمونږه د وجود زمونږه د کمیل رکدل دا به باعث وګرځي چې دا غي شکست کول هغه ادب الګ کوي او کیږي به هم د کرن او روانم د خبر ان شاء الله هم د کرنګي د الله تعالی دې مت کامیابی راکړي ټول مسلمانانو ته قل او یا دې پرنګو خای قل دوی ته او یا ان تخفو کچری تاسو یریږي تاسو پټ ساتي ما فی صدورکم چې تاسو پسینو کې دي او تبدوه یا تاسو ښکارا کوي یعلم الله ته پته ده داغه ويعلم پویږي الله تعالی ما باغ زبانه فی السماوات چې باسمانونو کې دي و ما هغه فی الارض چې بزمکه کې دي والله او تعالی علی کل شیء قدیر په هر شی باندې قادر ده یوم اغورت تجدو چې بیا بمومی کل نفس هر یو کس ما هغه عملت چې د عمل کړی وي کم عمل چې کړی وي دا بیا عمومي من خیر د نیکینا محضره حاضر وړاندې د خپل ځان مخامخ به وګوري او تملاو بشي په سورته زلزال کله فرمایي چې فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى ذره برابر ما وګوري وما عملت او چا چې کړی وي من سوء د بد کارونو نه تودو هغه وخت ارمان کوي خو خیب ارمان بکئی لو چکاش ان بشکا بینها ومنزد بدی وبینه بمنزد سړی کې امدن فاصله وای بعیدن ډیر لویا کاش دا سینوي په سورۃ النبا کې الله تعالی فرمایي چې وای به کافر یا لیتنی کنت ترابا کاش زخاور ایری وای کاش زخاور ایری وای ويحذركم الله او يري الله تعالی تاسو نفسه د خپل ځاننا والله ولا تعالی رؤوف ډیر مهربان دی بالعباد په بندگانو باندې قل او یا ان کچری کنتم یی تاسو تحبونا چې مینا کوي تاسو الله تعالی سره دلته بیا د درې وړو ته خطاب دی يهود یعنی اهل کتاب يهود نصارا مشرکین او مسلمانان چې دا درې بنیادی ډلې دي او دینه علاوه بیا وړي نور دي او درې وړو ته خطاب دی او درې وړو دا داوا کوله چې موږ الله سره مینا کوو او اوسم ټول دا داوا کوي
يهوديان هم دا وایي الله سمینه کوي، عیسایان هم دا وایي، مشرکین هم دا وایي. دا نور چې موږ ور باندې کله کله الزام لګو، نمونه خلو کبیر پرستی، قبر پرستی وغیرہ وغیرہ، ټول دا وایي چې موږ الله سره مینه ده. وایي کنه دا څه وایي؟ نو الله وایي کدا تاسو په دې دعوی کې رښتینی یې نو د دې خو شرایط دي او هغه شرایط په بنیاد باندې خپل ځان وګوره چې ستاسو امینه دا رښتینی ده او کنه ده. ناغه بارک الله فرمایي قل دیت اوایا ان کچری کنتم یی تاسو تحبون الله چې مینه کوي الله تعالی سره فتبعونی نظم خبره اومنی بیا زما اطاعت وکړئ. یعنی دا الله سره مینه پہچان بدایي چې ته به زما خبره مانی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي بیا به رسول الله خبره مانی. او کچری ته دا خبره نه مانی لکه زمونږ خلک دی الله دې موږ ته معافي وکړي چې کله دای کې داسې په خوند وایي چې داسې مې مدینه جاؤنگا او مې مدینه آؤنگا او دا چې شکل دی وګوري نو شکل اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې نه دی او بیا نور غندګي او خلو وغیرہ الله دې موږ ته معافي وکړي دومره سخاوي او حال دا چې مؤمن به صاف سوتري وغیرہ نور شل ابونه دي موږ کې موږ ټول اول په ما کې دي او دعوت ایمان کوو او د الله تعالی سره مینه کوو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع نکوو. او دې باندې کې تاسو سورۃ بقره آیت نمبر 165 ویلې ده یو سلو 15 پتم 165 چې والذین آمنوا اشد حب لله مؤمنان چې کوم دي دا ټول نسخ په الله سره په مینه کې ټول نسخ مؤمنی الله تعالی سره په مینه کې. او په سورۃ النساء آیت نمبر 80 سورۃ النساء 80 نمبر آیت کې الله فرمایي چې من یطع الرسول فقد اطاع الله چې خبره ومنله د پیغمبر په تاکید سره د اطاعت کو د الله تعالی. همدارنګه د بخاری او د مسلم دواړو حدیث ته متفقن علیه حدیث ته چې لا یؤمن احدکم نشی کېدل مؤمن پتا سو کې ایڅوک حتی ترغه وخت پوری اكون احب الیه ترزا چې شمع هغه د پاره مینا کونکې ان ما سره مینا کونکې جوړ شي هغه من والده و ولده والناس اجمعين د ځان د مور نه د پلار نه او د ټولو خلکو نه زیات. عمر رضی الله تعالی عنہ یو رسول الله صلی الله علیه و سلم سره روانو رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه نه پښتنه وکړه چې یا عمر تما سره مینا کوي وای هاو وای څومره مینا کوي وای دومره مینا در سره کومه لکه څومره چې جان سره مینا کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې په دې نشي خلاصې دي دا مینا کافی نه ده. و یا رسول الله زد ځان نه هم تاسو سره ډیر مینا کوم وای اوس به تخلاصيږي الله تعالی نه پدې باندې. او مونږه د دې پته کله لګي پته ډیر اسانه ده. ما دا چې څوک وای الله دې موږ معافي وکړي الله دا مثال د پاره دا خبره کومه کله په دې قرآن په مخ کې دا خبره ځنه خیم نه ما دا څوک د خدای کنزل وکړي یا د مور یا د خور دا زبرداشت کوي شم یا زما بی عزتی وکړي تاسو ما بی عزتی وکړه دا موږ نه شو برداشت کوله. کور تم ناراض روټیم نه خورو نه وغیرہ وغیرہ بدل مینه دا غسته او کده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنزل کیږي نن سبا مسلسل لګیا دي بی عزتی کیږي او داغه خو به حرمتی وغیرہ ټول نه موږ نه چرته روټي پر خدا نه چرته کمزوري شو نه چرته ورته وژړېدو نه چرته تحریر وکړو تقریر وکړو نه څه بلیو هغه وکړو نو دا هغه خفقان دی چې هغه پتاو هغه کې فرق دی چې موږ دا هغه هم دی او کوم ځان هم دی نو هغه همي نو کیفیت بخپل پته لګي او کني هم نو عملی طور باندې راشي به پته چلی. نو رسول الله صلی الله علیه و سلم دا رنګي فرمایي هم دا رنګي په سورۃ النساء آیت نمبر 65 15 پتم سورۃ النساء 15 پتم کې یو ډیر شدید ترين آیت ته خطرناک آیت موږ تاسو ټول لپاره الله دې موږ باغی آیت کرانه ولې دا په مخالفت کې فلا وربک بسنا ادا سن ده وربک قسم دې زما پر رب استا باندې لا یؤمنون مؤمن نشي کېدل هیڅو حتا ترغه وخت پوري یحکمو کا چې فیصله کوون کې جوړ کیتا فيما باغ معاملہ کې شجر بینهم چې مخالفت کې شوی دي دوی او بیا ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ويسلموا تسلیما چې ته فیصله وکي او دی پسړ کې هم هغه بده وګڼي نو الله فلا وربک قسم دې پر باندې چې مؤمن نه دی یعنی چا چې الله فیصله د زړه تسلیم نکړه نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله دا سره مؤمن نه دی. حرج وای معمولی غوته تنګیتا او پیغمبر اسلام فیصله کړی دا ډېر فیصله دي تاسو دروغ ما وایي تاسو منځو کوي تاسو جهاد وکړي تاسو ګیره پرې دی تاسو وغیرہ وغیرہ ټول فیصله دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم.
نو الله وایي چې دې باوجود داسې وي نو الله وایي دا سره مؤمنین نه دي. او همدغه رنګ په سورۃ احزاب کې الله فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. او د دې یو ډېر آسان مثال تاسو درکما او بیا ان شاء الله تاسو نور په پوه شئ. چې یو سړی وای د بادشاہ په لور باندې عاشق شوی او بادشاہ غوونیو چې د لپاره بسل کوړې بوي سزا او ډېر خلک یو تراجمه کړیو او دا چې هغه جلاد او تراوستو او کوړې وਹੀ نو یو کوړه وਹੀ بل وਹੀ او د خاموش ناس ته په هر کوړې کې د خپل وفا او د خپل هغه د عشق اظهارم کوي چې وا زړه خوشاله یم او هم خاندي ورسره. او چې کله د اخیری کوړې وهله د سلام نو په دې وخت کې یو ډېر به حاله یو چغه جوړ کړ او ډېر فریاد وکړو. نو بادشاہ د سیمه تراولې پښتنه ته وکړه چې دا نه کوړې ته ما اوهله او تایید فریادونه کو چې دا یو دې وهله دومره ته فریاد وکړه چې چلو هغه ورته وایي چې خبره کومه خو سزا برته نه راکې د خبرې وینا وستا لور په مخامخ دي کې ولاړه ما ته سترګې غړولې او چې کله هغه ما قتله نو ما ته د اطمینان او چې تا د پاره د کوړې خرمه او زه خپل اظهار کوم د مینې تاسو سره او ما ته پاره هغه خوند پیدا کول نورم چې وګوره ما تاسو سره مینه دا خپل مینې او چې کله نه کوړې پوره شونه هغه لاړ نو چې هغه لاړ نو ما هغه گزار خړل اچھا د پاره وو هغه دې لیدل مله نه پر هغه درد ماته نصیب شو هغه محسوس شو نو کومه الله لپاره او رسول الله صلی الله علیه و سلم سره مینه وی د الله لپاره نو الله موجود دی پکاره چې موږ دغه کې دا عشق هغه یو همدارنګ بل واقعا تاسو معلومه وي د لیلا او د مجنون کې سره چې هغه چاته الله کې روانو لیونه یو سړی مونږ کوونه بهونه و چې تا منځه تیر شوی هغه وایي زه خود لیلا په مینه کې مست یم اته مې نه لیدلې او ته د الله په مینه کې ولاړې زلیو ختم دا څنګه مینه ده ما لیلا سره مینه ده تا د خیال نه او تا الله سره مینه ده ولادت لپاره ولاړې اوسې ولیدم دا د غامینه کیفیت چې موږ تاسو داوا کوو یو شان دي او عملونه دې ډېر عجيبه وانتي. ابراهيم عليه السلام الله سره مینه وا او ماته شعرونه ډېر ازینا خدای علامه اقبال ډېر مشهور شعر دی چې به خطر کود پړه آتش نمرود مې عشق دغه عشق چې هغه د نمرود په اور کې پریوت او عقل اوسه پورې هغه تماشای لبه بام ابي اوسه پورې هغه د تماشا کې دا څنګه وشول امين وا هغه ایمان هغه ایمان هغه ته پته لګی چې ایمان دی نه بس هغه لپاره خبره هغه نه او مونږ مو او بیلګر مولا خبره چې مونږ خو د پوی واشکان یو هغه دا ټوکې ډرامې ډېرې کوي کپي وینو بس ډېر خره کپي نه نو بیا بل شاته رشه بل بمینه یو سره نو فتبعوني پرویو کوي زما يحببكم الله الله بمینه کتاب سره او بدل ډېر مزیدار ده یعنی یوازې دا نه ده چې تا ته الله معافي وکي نه يحببكم الله الله به سره مینه وکي او چې الله چې سره مینه وکي دا به تمره درجه وي. الله تعالی دې موږ خپل مینه را نصیب کړي ويغفر لكم او بخنبو کتاب استاد ذنوبکم استاد د گناهونو والله ولا تعالی غفور رحیم معافي کون کې مهربان ده. قل او یا اطیع الله خبرو مانی د الله تعالی والرسول او دغه پیغمبر فاین تولوا بس کچیر بیا مخواړ ایدوی فان الله بس بشک الله تعالی لا يحب الكافرین من ان کای کافر سرا دل د کافرونو مراد اطاعت رسول نه کون کړي ان الله تعالی هغه قصه باقاعده شروع کړي شکما قصه د نجران وفد لپاره رسول الله صلی الله علیه و سلم باندې الله نازل کړي وا د عیسایانو په خلاف کې چې تاسو وایي چې عیسی علی السلام د الله سره دی او د عیسی علی السلام حقیقت خدا دی الله دغه حقیقت بیانوي او ټوله قصه تاسو اوس غوږ ورتهونی چې بس معنی کی خبره پوره کی تفصیل تاسو اوریدل ان الله بشکل تعالی اصطفى غرقلو آدم علیہ السلام و نوحا او نوح علیہ السلام و آل ابراہیم او خاندان د ابراہیم علیہ السلام و آل عمران او اولاد عمران علی العالمین پټول عالم باندې ذریتن دا اولادو بعضها زند دوینا من بعد د زنونا یعنی دا اولادو د یوبل لکه آدم علیہ السلام ټول اولادو بعد نوح علیہ السلام ټول اولادو ابراہیم علیہ السلام ټول اولادو پیغمبران ذریتن بعضها من بعد چې دا اولادو د یوبل والله ولا تعالی سمیع اوریدون کده علیم او په هده اظهر کلا قالت چې اولی امراه خزی عمران د عمران کله چې د عمران خزی اولی رب ای رب زما انی بشک ما نظر تو ما نظر منلې ده
لکه تا د پاره ما د هغه شی فی بطنی چې زما په خېټه کې ده حامل وا محررا آزاد کړی شوی یعنی دا به زما د اطاعتنا احکاماتنا آزاد وي د باندې وز خپل کارونه نه کوم او دا په باغی وخت کې رواج وو چې چا خپل بچي آزاد پرې خودو نو بیا به هغه خپل هغه جمعهتونو ته بیت المقدس ته حواله کو هغه د هغه دین علم حاصل کو د تورات او بیا هغه د تورات دغه تشهیر کو او دا زموږ په دې خلکو کې نن سبا اوسم شته چې هغه بیا زیارت ته وسپاري او الته منجوران دي اول ورسره بدکاریان یو کې الله دې معافي وکي د نن مفیصد نه زیات هم دغه رنګ دي او بیا ور باندې دا کارونه الله دې معافي وکي الله تعالی دې مصیبت نه موږ خلاص کړي لوی ګندګي ده فتقبل نو بس قبول کی من زمانہ یعنی زدا بچے تار زدا پارا پردما نو اللہ تعالی دا خپل دربار کی قبول کی انک بشکت انت السمیع اوردن کای العلیم وبوہی فلما بهر کلا وضعتها شئوی زگولا دغه ویل چې الګ وي او جنې پیدا شو قالت نوویلی خدید عمران رب اعظم ربا انی بشکما وضعتها ما اوزگولا انمانا پیدا شو انسا جنی پیدا شو والله اول تعالی عالم په هده بما بغشی باندې وضعت چې اوزگولا یعنی دینه چې پیدا شو الله ته پته ده وليس الذکر او نه الگ کل انثى پشاند جنی د دې په قسمه معنی مفسرین کړی یو معنی د دې خځه طرف نه کړی دا چې دا خځه افسوس کوي چې الله ما خو د خپل حمل تا د پار آزاد پر خو دیو خدا خو جنې پیدا شو او جنې خو کمزوري د الګ مقابله کی او ما خو د دین خدمت لپاره دا وقف کړی دا نو څومره کار چې الګ کوي چې دومره خو جنې نشي کولای نو دام صحیح ده ځنو مفسرینو دا معنا کړی دا ځنو دا خبره د الله ګرځولې ده چې الله ورته وایي چې لیس الذکر کل انثى دا ستاد جنې چې کومه ده دا د ډیرو نرانو نه به بهتري دا د عام زنانو غوندې زنانه نه او دا غي تفصیل مخکې راځي و انی وبشکما سمیتها نم کې خود پدی مریم ما د مریم نم کې خود و انی وبشکما اعیذها فبنا کې در قوم زدا جنې د غلور خپل بکتا تا وذریتها او د دې اولاد هم ستا په پنا کې در قوم اعیذها لکه موږ وایو چې اعوذ بالله فلا غلم په الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه زدا بچي تا په پنا کې در قوم د شیطان نه وذریتها او د دې اولاد هم من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بخاری شریف کې حدیث ته ابو هريره نه روایت ده چې هر بچی چې پیدا وشي پیدا کېدو سره غچغه وایي لکه چې پیدا کېدو سره شیطان په خلو لګي جوګاره په لګي نو او یو عیسی علی السلام داسې وو چې دا پیدای سره د چغنه وایي ځکه چې الله مخکې ناغوانه د شیطان نه بچ ساتلو فتقبلها بس قبول کړل اغا ان دا مریم ربها رب د اغي بقبول فقبلوا حسن خيستو سرا وانبتها او لو یکړل دا نبات ګډي زرغونول ته ویل کی او دا مراد لو یول ده لو یکړل نباتن په لو یولو حسنا خيستو سرا وکفلها او د کفالت ذمہ داری وکړل د اغي په کفالت د کفالت ذمہ داری کی ورکړل اغا حواله کړل اغا زکریا علیہ السلام ته زکریا علیہ السلام د خالو د ترور خاوند وو او دا د بیت المقدس د نور عالمانو سره پیغمبر هم او الته ده هم د تورات غلیکون کې پڑھاون کې او بیانون کې او لکه څنګه چې په مدرسې کې عالمانی نو عالم دامو الله هغه ته ورکړل چې د دې کفالت به تکي کلمہ به هر کلا داخلا چې داخل شوه وو هر کله به چې داخله دو دا زکریا علیہ السلام علیها هغه باندې یعنی هغه تا زکریا د زکریا علیہ السلام المحراب هغه محراب کې محراب وړي وړي کمرې بوي او دا به د بیت المقدس یا د نور چې کوم جماعتونه بو دا غیب د لکه مثلا قبله به دی خواته وا نو دې طرف ته به داسې اوچت ځای باندې په کمرې جوړې کړې او هغه وړي وړي کمرې د عالمانو لپاره چې باغه کې تورات لیکل پڑھاول یا نو دینی کارونه به کوم دا غي داسې دفترونه کمرې بو نو یو کمرې دی مریم ته خوخه کړه چې په دې کمرې کې او هغه د بغي محراب ویلې نو چې هر کله به داخل شو زکریا علیہ السلام په دې محراب یعنی په دې کمرې کې په مریم باندې علیه السلام وجدا نمندل به او به مندو عندها داغه سرا او به مندو مذکر صيغه د مؤنث نه ده عندها داغه سرا رزقا خوراک
کله به چې زکریا علیه السلام نه وته کمرې کې به سره خوراک او هغه خوراک به مسمم وي او تازه بو نو حیران بشو زکریا علیه السلام یو بدا چې مانه بغیر د تراغه څوک او بل د خوراک چې براوړو چرته نه چا نو حیران بشو قال نو ویلی زکریا علیہ السلام یا مریم ان لکی کم دین دیدا لکی تا دپارا هذا چدادی قالت ویلی مریم هو چې آغا اندا من عند الله دا الله طرف ندی ان الله بشکل تعالی يرزق رزق ورکي من يشاء چاته چې وغواړي بغیر حساب الله دې تاسو سمراږي هنالک هم د غرنګي پوم دی وخت کې لکه دې کیفیت کې لفظي معنا دې یعنی ذکر اعظم حیران شو چې دا وګوره دا بچی دا څومره نیک دا څومره خدا څومره الله تعالی په دې مهربانيان دي نه انسان د زړه کې خواهش پیدا وشي نو دا خواهش اظهار کوي وسغه هنالک په دغه وخت کې په دې کیفیت کې دعا وکړه زکریا علیہ السلام ربه د خپل ربنا قال او ویلی زکریا علیہ السلام رب اعظم ربا حبلی ما تمرا کی من لدنک د خپل طرفنا ذریه اولاد طیبه چې پاک وي دغه بچی نو الله ما تم داسې نیک بچی راځي زموږ نیک بچی لگا ته خواهش راځي د نیکي په بنیاد باندې انک بشکت سمیع الدعاء اوردن کې د دعای فنادته आवाज کو اغتا الملائکه فرشتو وهو او اغا ان زکریا علیہ السلام قائم ولالو یصلی چې مونږ کو فی المحراب بخبل کمرې کې ان الله وتعالى دی فرشتي ان الله چې بشکل تعالی یبشرک زیر درکې داتا بیحیی علیہ السلام نو مور باندې الله یې خو دیو مصدقا چې دې به تصدیق کوي به کلماتین دی وی خبري دلته کلمې نه مراد عیسی علی السلام دی ځکه چې هغه الله تعالی د معجزې په بنیاد پیدا کړو من الله د الله طرفنا وسیدا او دې به سردار وی وحسورا او محاصره کون کې به د نفس وی یعنی د نفس باندې به قابو حاصل وی او نفس به ګناه ته مجبورول نه شي وحسورا او من کون کې به د نفس وی ونبيا او دې به پیغمبر وی من الصالحين ده بده نکانو نه قال اولی د زکریا علیہ السلام رب اعظم ربا ان یکونو څنګه بوي لما د پارا غلام هلک یعنی دا الله ورته ویلي زکریا علیہ السلام عمر هم د 900 سال نه تیر شوی او بیبي هم د 100 کالو نه زیاته و څنګه بوي د کم دینه بوي یعنی څنګه بکیږي زما بچي وقد پتا کی سرا بلغنی رسیدل د ماتا الکبرو بډاواله زه بډا شوی ما نماته څنګه پیدا کیږي زما بچي وامراتی او خد زما عاقر شنددا یعنی د 40-45 سال نه چې خد واوړي مېن څه داغه بند شي ناغه نه بعد بچي پیدا کول امکان ختم شي او د خدای ډیره بډای و تاریخ کې 90 یا 100 سال عمر قال اولی فرشتي د الله طرفنا کذالک عمد غرنگی الله ولا تعالی يفعل کوي ما هغت یشاء او چغی وغړی الله وغړی نه کوي هغه د برو ذکرانه نه قال اولی زکریا علیہ السلام رب زماره با اجعل جوړ کې لی ما د پارا آیتن سنخا چې زه پوښم چې اوس ما بچي یعنی زما بیبي چې کومه حامل شوا قال اولی الله تعالی یعنی فرشتي ورته ویل الله خبره وا آیتک نقصتا د پارا نشانه بل استادای الله تکلم الناس الله دا چې نا تکلم خبره کوي چې ته الله تکلم دا چې خبره بنشي کولای ته الناس خلق سرا ثلاثه در ایام ورځي الا مگر رمزا د اشاره ته صرف په اشاره خبره کوي دا اوس د نجران مفتا الله تعالی کیفیت بیانوي د مریم او دغه په نتیجه کې د عیسی علی السلام چې کیسه دا و تاسو اسی وایي دا الله سبحانه او د عیسی علی السلام هغه داسې پیدا شوی دا ټول کیسه ده متا تاسو وسوي وذكر او یاد کا ربک رب خپل کثیر ډیر وسبح او تسبیح وایا سبحان الله بالعشی مقام والابکار او د سحر په وخت کې بالعشی والابکار نو مراد سره د سحر او د مقام نه ده لکه څنګه چې موږ په خپل ژبه کې وایو سحر او مقام ډیر وایا هر وخت وایا وای ظهر کلا قالت اولی الملائکه فرشتو یا مریم اے مریم
ان الله دا اوس مریم تعالی خطاب کوي د فرشتو ذریعہ سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په سړو کې با کماله با صفته انسانان ډیر تر شي او په خځو کې ټول نه با کماله انسان هغه مریم علیه السلام، هغه مریم. او بیا د درې یا د څلور زنانو باندې کې نور حدیث هم شته دي، لکه یو آسیا چې د فرعون خدوا، او یو مریم دغه چې د عیسی علیه السلام مور، او یو فاطمه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور و، او یو خدیجه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوبې بیبي و. او بعض روایتو کې د هاجرې ذکر دی چې د ابراهیم علیه السلام بیبي و او د اسماعیل علیه السلام مور و. بار العظیم خزوی و اذ ورکلا قالت الملائکه چې اولی فرشتو یا مریم اے مریم ان الله بشکل تعالی استفاکی ورکړی ته وطهرکی او پاکه کړی ته واستفاکی او تی ورکړی علی نساء العالمین په خځه ټول د عالمونه ټول خځو کې تعالی اهمیت درکړو. یا مریم اقنتی تابعداری کوا لربک د خپل رب، وسجدی او سجده کوا، ورکعی او رکوع کوا، مع الراکعین سره د رکوع کوونکو. دو مرادونه دي، یا خدای جمعه کمره شات طرف ته وی نو مخ کې جمع ودرېږي نو تمر سره په جمع منځ کوا، لکه څنګه چې زنانو ته اوسم ده. او یا مراد ده چې څنګه چې دا نور خلق عاجزي کوي الله تعالی ته، تمام دغه رنګ عاجزي کوي الله تعالی. ذالک دا رنګي ان دا من انباء الغیب، دا خبرونه دي د غیبونه. انباء تاسو مویل او نبا خبر ته وای، دا خبرونه دي د غیبونه. نوحیه چې مونږه وحی کو الیک اتا تا، یعنی ته چرته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وای الله تعالی ته هغه وخت کې نه وی، نو دا دلیل دی چې ته پیغمبر یې، دا دلیل دی چې تا باندې وحی نازلېږي د الله طرفنا. وما كنت اونویت لديهم دا غوی سره اس باغ وخت کې یلقونا چې غردولي اقلامهم خپل قلمونه. دا چې کله مریم نه د خلک خبر شو د بیت المقدس د عالمان، او دوی ته ویل چې دا یو جنې پیدا شوې ده او هغه کفالت به څوک کوي، نو ټول به جګړه شو. هر یو ویل چې زه کومه لکه الله په نوم باندې عبادت کول دي، نو ماته کله تعالی دا سعادت راکړي. نو دا غي جګړه کې فیصله دا وکړه چې کوم کلمونه باندې مونږه د تورات لیکو، نو دې کلمونه باندې به مونږه دا کلمونه په اوبو کې واچو، د چا کلم چې مقبول تر روان شو بس هغه به ساتي. چنانچه د زکریا علی السلام په حق کې دا پریوته ځکه چې زکریا علی السلام حقدار هم او د دې خالو هم د پردیم دا څه ډیره مسله نه و. هغه ته اشاره ده اقلامهم قلمونه دوی ان خپل قلمونه ايهم چې څوک به یقبلوا کفالت بکئی سرپرستی بکئی مریم د مریمی. وما كنت اونویت لديهم دا غوی سره اس باغ وخت کې یختصمون چې هغه جګړه کوله د مریم مبارکی چې څوک به کفالت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب